بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله مونږ د مونږ ترجمه زده کوو. اول نمبر سبق دی. مونږ کوو د الله پاک عبادت دی، د اسلام د کلمې د ویلو نه وروسته د ټولو نه اهمترین عبادت او د قیامت په ورځ به د ټولو عباداتو نه مخکې تپوس کیږي، هغه به د مونځ کیږي. نو چې انسان مونځ په صحیح طریقې سره کړی که نه او په مونځ کې دا کامیاب شو، الله به په ټول څومره عبادات دي په هغې ټولو کې به الله کامیابوي. نو مونځ چې دی که نه، مونځ دا د الله پاک لوی حکم دی. په قرآن کې بار بار د مونځ حکم راغلی دی. نو چې زمونږ مونځ صحیح وي نو مونځ انشاءالله مونږ نن ترجمه یې زده کوو چې سړی مونځ کوي چې زه په دې مونځ کې الله پاک سره څه خبرې کوم، نو هغه انشاءالله نن مونږ یې زده کوو. نو مونږ چې کله مونځ کوو که نه او نیت تړو، نیت نو دا الله اکبر چې وایو دې ته تکبیر تحریمه وایي. تکبیر تحریمه د اولنی الله اکبر ته د غوږونو له چې لاس وړي دغې ته تکبیر تحریمه وایي. زموږ د احنافو په نسبت باندې د مټۍ ګوتې د سرونه نه دي، دا به د دې غوږ د دې پستې حصې له وړي الله اکبر. سړي او ښځه به چې دی هغه به داسې طریقې سره د اوږو له به د خپل لاسونه داسې وړي الله اکبر. نو ښځه به لاسونه دلته تړي، سړي به د تحت السره معنا ده د نوم نه ښکته به تړي. نو الله اکبر الله اکبر د ګوتو دا سرونه به قبلې طرف ته وي او ډېر کلکې به هم نه وي او ډېر سیده به هم نه وي، بلکل نرم داسې طریقې سره به وي. نو الله اکبر ته اولنی نیت چې تړی الله اکبر وایي دې ته تکبیر تحریمه وایي. تکبیر تحریمه دا فرض دی. فرض د مونځ اوه فرایض دي، هغه مونږ په الفقه الميسر کې ویلیم دي، خو کوشش به زه کوم چې دا بیا تاسو ته په دې طریقې سره هم ووایم. تکبیر تحریمه معنا ده الله اکبر. الله معنا ده الله جل جلاله. اکبر دا د اسم تفضیل صيغه ده، دې معنا ده ډېر لوی دی. الله اکبر معنا ده الله ډېر لوی دی. الله اکبر الله ډېر لوی دی. الله اکبر الله ډېر لوی دی. نو اکبر دا د اسم تفضیل صيغه ده، د دې معنا مونږ کوو ډېر لوی دی. بیا دې نه پس ثنا ده. ثنا څه ته وایي؟ ثنا دې ته استفتاح وایي، دعای استفتاح وایي، یعنی افتتاحي دعام ورته وایي چې مونځ شروع کو او اولنی کم الفاظ وي نو هغې ته دعای استفتاح وایي، افتتاحي دعا. نو دې ته ثنا وایي. ثنا مشهور نومې دی. ثنا وایي سبحانک اللهم. کوشش به کوئ الفاظ هم صحیح کوي او معنی ته هم غور کوئ. د سبحانه معنا ده پاک دی. سبحانه معنا ده پاک دی، پاک. او که معنا ده ستا ذات. سبحانک سبحانه معنا ده پاک دی او که معنا ده ستا ذات. نو مونږه دا الله پاک ته وایو چې الله ستا ذات پاک دی. د اللهم معنا ده ای الله. ٹھیک شوه؟ نو سبحانه معنا ده پاک دی، که معنا ده ستا ذات. دا کاف دا دې ته مونږ وایو ضمیر خطاب. نو چې کوم مخامخ مونږ ته څوک وي نو مونږ هغه ته وایو یعنی کا معنا ده ستا. سبحانه معنا ده پاکی ده. که معنا ده ستا ذات. پاک دی ستا ذات. پاک دی ستا ذات. سبحانک پاک دی ستا ذات. اللهم ای الله. نو بیا مونږ وایو سبحانک اللهم. سبحانک اللهم. نو دا ای الله به مخکې وي او په ترجمه کې او بیا به پاک دی ستا ذات. ستا ذات پاک دی. ستا ذات پاک دی. نو د دې مونږ بیا ترجمه داسې کوو. د دې کاف معنا مخکې کوو، مونږ وایو ستا ذات. او سبحان وروسته کوو پاک دی. ستا ذات پاک دی. ٹھیک شوه؟ سبحانک ستا ذات پاک دی. اللهم ای الله. نو اوس په مونږ ترجمه داسې کوو ای الله ستا ذات پاک دی. ستا ذات عالی پاک دی، د هر قسم عیوبونه پاک دی، څه عیب هم ستا په ذات کې نشته. وبحمدک د دې با معنا ده سره. با معنا ده سره. حمد معنا ده تعریف، ستاینه، ثنا، حمد. او که معنا ده ستا. نو ستا حمد سره، ستا تعریف سره. یعنی د سبحانه معنا ده ای الله ته د هر عیب نه پاکي. او د بحمدک معنا ده ای الله ټول ثنا، صفتونه، تعریفونه او ستاینې صرف ستا د ذات دپاره دي. د دنیا کې د ښه نه تعریف ای الله د هغې لایق دی. او سبحانه معنا ده ای الله د هر عیب نه ته پاکي. کوم عیوب چې په انسانانو کې دي، دنیادارو خلکو کې دي، په مخلوقاتو کې دي، ای الله ته د هغه ټولو عیوبونه پاکي. نو اللهم سبحانک اللهم ای الله ته د هر قسم عیب نه پاکي. وبحمدک او ټول ثنا صفتونه ستا دي.
وتبارک تبارک تبارکو معنا دا مبارک ته برکت والا دی وتبارک او برکت والا دی یا مبارک دی مبارک ته اسم نوم ته وای او کا معنا دا ستا نوم برکت والا دی ستانوم نو موږ بیا دا ترجمه کوو چې ستانوم برکت والا دی یا ستانوم مبارک دی ستانوم مبارک دی سبحانك اللهم الله ته هر قسم عیب نه پاکي وبحمدک او ټول ثنا صفاتونه ستا دي ٹھیک شو وتبارک اسمک او ستانوم برکت والا دی ستانوم مبارک دی ستانوم برکت والا دی یا ستانوم مبارک دی نو د الله پاک نوم برکت والا دی چې کم کار د شروع کو د الله نوم دی په واغستو هغه کار کې به برکت وي یا کته غواړي چې دا کار زر ختم شو د الله نوم دی په واغستو کار به الله زر ختمي او کته وی چې یاره دا کار می ډیر برکت پد کې راشي کاروبار دی شروع کو او ته چې په دې کاروبار کې می ډیر برکت ویني د الله نوم واخله د الله په نوم سره شروع کا نو حدیث کې راځي کم کار چې د الله په نوم سره شروع شوي هغه کې برکت وي او هغه لنډې بوچې نه وي چې د الله په نوم شروع شي نو هغه لنډې بوچې نه وي یعنی بې برکته نه وي او چې کم کار د الله په نوم شروع نشي نو نه په هغې کې برکت وي نه په هغې کې یعنی نه هغې کې دوام وي چې د الله په نوم شروع نشي نو دلته کې موږ وایو وتبارک اسمک ستا نوم برکت والا دی په رزق کې برکت د الله په نوم باندې راځي چې روټۍ خورې د الله نوم دی واغستو په هغې کې به برکت وي ته کاروبار کې د الله نوم دی واغستو په هغې کې به برکت وي سهار پاسې د الله نوم دی واغستو په ټوله ورځ کې به برکت وي ماسخوتن ویده کېږي د الله نوم دی واغستو په دغه شپه کې به برکت وي خوب به الله پاک په خوب کې به برکت واچوي سکون به درته میلو شي راحت به درته میلو شي نو وتبارک اسمک معنا دی ستا نوم برکت والا دی یا ستا نوم مبارک دی مبارک ٹھیک شو وتعالى تعالى معنا دی اوچت دی او اوچت دی وتعالى او اوچت دی جدک ستا بزرگی یا ستا شان ډیر عالی شان دی ستا بزرگی ډیر اوچت ده ستا شان ډیر اوچت دی ستا شان ته ستا بزرګۍ ته هیڅوک نشي رسېدی د چا بزرګي د چا شان د چا مرتبه د چا مقام هغه یا الله ستا شان ته نشي رسېدی ستا شان او ستا بزرګي د هر چا نه اوچته ده ولا اله لا معنا ده نشته او اله معنا ده د عبادت لایق معبود هیڅوک معبود نشته او مونږ د دې بیا ترجمه کوو ولا اله او نشته د لایق د عبادت ولا اله او نشته د لایق د عبادت هیڅوک د عبادت لایق نشته غیرک بغیر ستانه سوا ستانه بیلتانه دریوانه ترجمه کولی شي خو دا بغیر ستانه چې دا اسانه ترجمه ده بیا د دې خلک ترجمه کوي سوا ستانه یا بیلتانه ترجمه هم کوي نو دریوانه ترجمه کیږي خو دا اول نمبر چې ده کنه دا ماته ډېر اسانه ښکاري ځکه ما دې لا اول نمبر 1 نمبر باندې لیکلی ده نو وتعالى جدک او ستا شان اوچت دی ستا شان ډیر اوچت دی ستا بزرګي ډیره اوچته ده ولا اله او هیڅوک د عبادت لایق نشته او نشته د لایق د عبادت هیڅوک معبود نشته هیڅوک د عبادت لایق نشته غیرک بغیر ستانه سوا ستانه بیلتانه دریوانه ترجمه کولی شي نو دا زمونږ د تکبیر تحریمه ترجمه مو شوه او د ثنا ترجمه مو شوه کوشش زه کومه په دې کې کم مسایل وي چې زه تاسو ته ورسره هغه هم لږ بیانوم ډېر نه لږ مختصر بیانوم نو دا زمونږ د مونځ اولنی سبقو د تکبیر تحریمه هم زده کړه او بیا هم ورسره د ثنا ترجمه زده کړه نو ثنا ترجمه راته یو ځل بیا صرف لفظاً ویم د تکبیر تحریمه الله اکبر معنا ده الله ډیر لوی دی د اکبر معنا ده ډیر لوی دی او الله ته وایي ثنا سبحانك اللهم ای الله ستا ذات پاک دی د هر قسم عیوب نه پاک دی انسانانو د کېږي که نه الله نه د کېږي انسانانو باندې کمزوري راځي په الله پاک د الله جل جلاله د کمزورۍ نه پاک دی انسانانو باندې بیماری راځي د دغه عیب نه الله پاک دی انسانانو باندې هر قسم حالات راځي د هغې نه الله پاک دی نو د هر عیوب نه الله پاک دی ټیک شوه نو سبحانك اللهم سبحانك پاک دی کا معنا د ستا ذات نو ستا ذات پاک دی ای الله ستا ذات پاک دی وبحمدک او ټول ثنا صفتونه ستا دي ټول ثنا صفتونه حمد تعریف ستاینه الله د دې لایق صرف او صرف ستا ذات دی وتبارک او برکت والا دی یا مبارک دی اسمک ستانوم مبارک دی ستانوم برکت والا دی وتعالى او اوچت دی ډیر اوچت دی جدک ستا بزرګي یا ستا شان
دواړه ترجمه کولی شي. ایک نمبر دا ستا بزرګي او دویم نمبر دا ستا شان، دا دواړه ترجمې کولی شي. که ته وایې چې اوچت دی، ستا شان اوچت دی، ستا شان اوچت دی، یا ستا بزرګي اوچته ده، ٹھیک شو. ولا اله او نشته د لایق د عبادت، او هیڅوک د عبادت لایق نشته، هیڅوک د عبادت لایق نشته. دا هیڅوک مې ځکه ووي چې دی لا ته مونږ لا نفي جنس وایو، لا نفي جنس وایو، ٹھیک شو. نو دا لا نفي جنس معنی را چې هیڅوک لایق نشته، هیڅوک لایق نشته. اله د عبادت، معبود، هیڅوک معبود نشته، هیڅوک د عبادت لایق نشته. غیرو کا، بغیر ستانه، سیوا ستانه، بیلتانه، ستانه بغیر هیڅوک د عبادت لایق نشته. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. امید دی په دې به تاسو پوه شوي مې او دا به تاسو ته یاده شوي وي. کوشش وکړئ دا مونځ چې کم از کم دا مونځ چې مونږ وایو چې د دې کم مونځ کوو چې د دې ترجمه راته یادوي. چې تا ته د مونځ ترجمه یادوي که نه، نو قرآن کې الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یقینا مونځ د بېهوده او د ناروا کارونو نه انسان منې کوي. تنها عن الفحشاء والمنکر، د منکراتو نه، د ګناهونو نه او د فواحشو نه انسان منې کوي. هغه مونځ یې منې کوي چې انسان ته د هغې ترجمه یادوي او په سوچ سمج سره، غور او فکر سره او د الله په توجه سره مونځ کوي. هغه مونځ انسان. امید دی په دې به تاسو پوه شوي. درس راتلونکي درس اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.